عبید خان مون سره ولاړ دی او د خپل والد حاجي سراج الدین خان په ځای باندې به دا الیکشن لړاوی. ډېره مننه کوو ټایم راکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لږ راته فیصله مخکې چونکې ستاسو والد صاحب ولاړو الیکشن کمپین هم تقریبا په اخرنو مرحلو کې خو بریک پکې راغی، څنګه فیصله وکړه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې زمونږ د جماعت اسلامي مشرانو او زمونږ خپل مشرانو په دې اتفاق وکړو چې را روان کوم زمونږ د پی کې 22 الیکشن ملتوي شوی. مخکې زما والد صاحب کینډیډیټ و، اوس په اتفاق رای باندې د ټولو په ما اتفاق شوی دی او موږ کاغذونه جمع کړي. انشاءالله موږ به الیکشن کوو، برپور به خپل مهم هم هغه شانتې چلو او د جماعت او د مشرانو دا فیصله وه او هغه فیصله بس موږ ته قبول ده. انشاءالله الیکشن ته ولاړ یو د خیر انشاءالله. الیکشن کمپین به بیرته د سره کېږي نو چونکې روجم ده، تاسو څه پلان لرئ د دې دپاره چې موسه؟ چونکې الیکشن کمپین خو د سر نه خو موږ خپله چې کوم کارکردګي وه هغه موږ مخکې هم هغه شانتې سر ته رسولې وه. چونکې لږ ډېر ځایونه داسې پاتې دي چې موږ هغه له صرف کول پکار دي. باقي کمپین موږ کړی هم دی او باقي انشاءالله روجه کې به موږ خپل ترتیب کوو او د هغې نه بعد به هم انشاءالله اختر سره نږدې الیکشن دی نو هغه به موږ ښه برپور کمپین کوو انشاءالله. ډېر خلک به دې ګوري، څه پیغام به ورکړي؟ رحم وکړئ. بس دا پیغام ورکوو چې انشاءالله تاسو له په پی کې 22 باندې موږ برپور اعتماد وکړئ او الله پاک به انشاءالله باجوړ کې امن راولي او موږ به انشاءالله خپل میدان داسې خوشي نه پرېږدو. موږ تاسو په جماعت اسلامي اعتماد وکړئ. انشاءالله موږ به د علاقې له خوشحالۍ د ترقۍ دپاره خپل انرژي، خپل وخت، خپله منډه انشاءالله ووایو. ډېره مننه. فرست مرتبه الیکشن کې ستا یو انټري ده، دې ته به کوم نظر وکړو؟ بس دا اولنی ځل دی. انشاءالله مشرانو پر امید دی او دا ډاډګیرنه هم راکوي. انشاءالله خپله منډه ترله به ښه برپور وو، پر امید وي انشاءالله. لږ ټایم پاتې دی او باقي به انشاءالله باجوړ کې موږ خپل چې کوم ویژن دی، کوم منشور دی، په هغه مطابق به موږ خپل کمپین هم آغاز کوو. د روجه کې به هم کوو، روجې نه بعد به هم کوو انشاءالله. نو ښه برپور زموږ اعتماد برابر دی انشاءالله چې دا پیره انشاءالله د NA8 او د PK 22 الیکشن موږ وګټو انشاءالله. مننه جی، تhank you.